کتونکو سلامونه د غریبانو لپاره یو ډېر ښکلی پراجیکټ داسې پراجیکټ لا ما نه دی لیدلی چې په 50,000 روپۍ باندې مرله او په 50,000 کې هم چې کوم دی نو رعایت کیدی شي ورسره ګرانو کتونکو د جومات لپاره چې کوم دی نو هم پکې موږ ځای مختص که الحمدلله د الله پاک لاک لاک شکر دی چې دومره په جربونو ځمکه په جربونو ځمکه چې دې وخت کې صرف دا 4 جربه ځمکه د دې خبره کوو نور شاته چې کوم دی نه 12 جربو خبره به بیا کوو اوس دې وخت کې د 4 جربو خبره کوو چې دغه 4 جربه ځمکه چې په 50,000 روپۍ مرله ورسره جومات لپاره ځای پکې مختص دی اوس په تاسو وایي چې دا چېرته کې دی دا په شابر اوان آباد کې دی او شابر اوان آباد چېرته کې ده پېښور موټروی د دې بڼ ناخوا پېښور موټروی دی د دې بڼ ناخوا دا غونډه غټه لار چې کومه ده نو دا پېښور موټروی هلته تللې ده ښه مخامخ چې کوم دی ګرانو کتونکو یاره د پیدل چې ځې نو 3 منټه کې به زه مین سړک ته 3 منټه کې به زه مین سړک ته رسم نور وی نور په ګوته نه پټېږي کله چې یو سړی دوره کوي دې ځای ته راځي نو په دې ځای کې به ورسره لاړم ورته ضرور هغه مخامخ سړک دی مین سړک په هغې باندې د خیالي نه راځي د چوتي پول نه پرې راځي د پړانګو نه پرې راځي نو دې ځای ته به رارسي او که نه تاسو وایئ چې یاره موږ اوس په دې لار وځو په دې لار چې موږ وځو نو دا ډایرکټ چې کوم دی نو موټروی ده دا 4 جربه ځمکه ده یو سړی یې سټللی نو مزدورۍ له یې اخیستی شي بزنس له یې اخیستی شي ورسره یو سړی و چې ما سره خو پیسې نشته لږې دي راشي ځان لري پکې پلاټ واخلي انتقال په لاس دی انتقال په لاس دی مالک به یي زه به یم او تا ته به ګوته لګې خو انتقال کې خو نه وي نو په سټام باندې نو ذموار دی ځکه چې نن سبا د انتقال هغه ریټ چې کوم دی نو د هغې نه زیات دی بیا مې یو سړی وي زه انتقال کوم نو راشي ځان له یو جرب واله باغ دپاره غنم پکې کېږي ګني پکې کېږي نوم یې فصل په دې کې کېږي سپیده پکې کېږي 4 جربه ځمکه خو په نغدو باندې څوک اخلي 50,000 نه پکې ډېر رعایت کیدی شي ډېر رعایت ښه خو دې وخت کې زه چې څونه 80,000 مرله 70,000 مرله 90,000 مرله په 50,000 په 45,000 کې ما مرله نه ده لیدلې نو بالکل دا 4 جربه سټل ځای دی 4 جربه هغه سر ته رسېدلی دی نو خو هلته اخلي نو صحیح ده خو نی نو دلته کې چې کوم دی زه په 50,000 روپۍ مرله ورکوم نو هلته کې زه په 40,000 روپۍ مرله ورکوم خو یو سړی و چې یاره مرله اخلم نو سوچ وکړې چې لکه دا کم ریټ باندې تا ته مرله میلاویږي په دې وخت کې خو دغه چا چې ما سره خبره کړې ده هغوی وایي چې ګټم پکې نه تاوان پکې کوم په دې ځای کې خو پیسو ته ضرورت دی بس پراپرټي ولاړه ده خلکو ځین اخیستې دي نو د هغې په وجه باندې د خلکو ته د پیسو ضرورت دی دې وخت کې ډېر کم خلک وایي چې هغه په پراپرټۍ کې ګټه کوي او چونکې زموږ خو خلکو له اشتهارات کړي دي او خلکو ځان له خرڅ کړي دي دا وخت مطابق چې کوم دی نو ما له پکې 15 مرلې پلاټ راکړې زه به هغه خبره کوم چې د الله نه پټېږي د انسان نه د سره پټو منه خو دا د خلکو اعتماد دی نو موږ وایو چې یاره په مرله کې درته یو 2,000 روپۍ پاتې شي نو بس ژوند دی روان دی تر اوسه هم چې څنګه تېر کړه د هغې نه به الحمدلله اوس ډېر ښه تېرېږي نو ما چې تاسو ته کوم کورونه ښودلي 30 لاک والا کور نو هغه لا خرڅ شوی نه دی اخري به هغه کور چې کوم دی نو اخري چې رام شي هر څه خبرو کې که نه او ځان سره ګلکار هم راولي نو بیا هم چې کوم دی نو تا ته به 30 لاک جوړوي خو په 29 لاک په هغې کې 1 لاک روپۍ به کې چولټ بیلي چې ګلکار هر څه پې ګرځېدلی نور چې 2 کوره ما تاسو ته ښودلي دي نو یو 65 لاک روپۍ وایو هغه 7 مرلې کور دی د بل 60 لاک روپۍ باندې کېږي هغه 6 مرلې کور دی دواړو کې 4 کمرې او بیټک او ورڅه سهولت پکې شته دی بجلي دې ځای کې به تاسو وایئ چې یاره بجلي نشته دی په دې ځای باندې نو دا کلی دی دا غټ کلی دی وخت سره چې کوم دی نو بجلي هم راځي کالوني جوړه شي نو هغه لاره ده دې ځایونو کې دغه نشته دی نور داسې ځنګل نه دی د دې بڼ ناخوا چې کوم دی نو پېښور موټروی ده مخامخ هم ګوره جي هغه ځای کې تاسو ته کلی په نظر راځي دا خو د کلي په منځ کې ده داسې په ځنګل کې نه ده هغلته هم کورونه دي دغلته هم کورونه دي دې خوا اوان آباد غټ کلی دی دې خوا شابړه ده پړانګي مخامخ چې کوم دی نو بالکل تاسو رابطه کولی شئ په 50,000 روپۍ مرله ډېر په کم ریټ باندې ډېر په مناسب ریټ باندې ډېر د بزنس لپاره او د جومات لپاره د ځای اعلان چې کوم دی نو ما ته مالک نو ویلی ما پکې هغه اعلان خو مو کو چې 15 مرلې ځای چې کوم دی نو جومات هغې کې به ښکلي جومات جوړو انشاءالله او هغه څوک سټل دا ځای اخلي
نو سټلو مغستی شي خو مرله چې کومه ده پلاټینګ پکې نه شي چې ته سړکونه جوړ شي دغه پلاټینګ وشي نو بیا چې کوم دی نو ورپسې ریټ نورم زیاتیږي اکثره خلکو چې کوم دی د ډکونو د دې سیزونو میزونو پیسې اخلي نو دې کې زه 50,000 خبره کوم خو نوره ګزارم پکې کېدی شي بالکل رابطه کولی شي 0333 590 52 50 یا په نورې کمې نمبر یې په هغې رابطه کولی شي